انفق الشيء وانفذه اخوان. انفق او انفذ دواړه اخوان. اخوان دا اصطلاح ده. د اخوان مطلب دا چې د دې دواړو منځ کې اشتقاق اکبر دی. په اشتقاق اکبر کې شریک دي. ها اشتقاق اکبر څه مطلب و؟ چې د دوو سیزونو کې په دوو صيغو کې په اکثر حروفو کې چې کوم دی نه څه دی مناسبت دی، معنا کې نږدېوالی دی. ښه پوهېږئ؟ نو وګورئ نون پا قاف او نون فا دال اکثر حروف دوه دي که نه په دریو کې، نو په دوو کې د یو بل سره یو شانوالی دی. تاسو پوه شوئ په خبره باندې؟ او په اصلي معنا کې هم څه دی؟ هو الاشتراک فی اصل المعنى و اکثر الحروف. ښه په اصلي معنا کې هم شرکت دی په اکثرو. نو څه مطلب؟ نفق ویل کېږي خرج کولو ته، او نفد ویل کېږي ختمېدو د سیس ته، خلاصېدو د سیس ته. چې ته کوم شی خرج کړې نو یو خلاص شو، چې خلاص شي ناسې خلاصېږي، او د جیب یې راوباسې خرج یې کړې که نه، نو د دواړو د یو بل سره. قرآن شریف کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما عندکم ینفد وما عند الله باق. تاسو سره چې څه دي ینفد دا به ختمېږي، او ما عند الله باق. ها نو علما د هغې بیا مثالونه ورکوي. ښه کوم پی چې تا اولوشله پیسې به ستا لوښي ته رالل، دا ما عندکم دی، دا ینفد. خو چې کوم غولانس کې دي هغه ما عند الله خدای سره دي، نه باقي نه هغه څه دي ختمېږي نه. ښه لګي پوه شوئ؟ ما عندکم ینفد. او ما عندکم کوم شی چې ستا سره دی نه هغه به ختمېږي. نو دک رنګ علم نه دی زمونږ او ستاسو علم، دا صفت الله دی. ها دا ما عند الله دی، دا باقي دی، باندې بقا دی، باندې پناه نه راځي. پوه شوئ؟ بهرحال د نفد معنا څه دی؟ خرج کېدل او ختمېدل. ښه نو نفقه او نفده دواړه څه شولو؟ په اصلي معنا کې شریک شو. قاضي صاحب وایي ولو استقریت الالفاظ، که تا تلاش وکړو په الفاظو کې، نو وجدت کل ما تبه عمومي هر هغه لفظ یوافقه چې هغه د نفقه سره موافق دی په فا او فعین کې. په فا عین کې دالن هغه هر لفظ به ته عمومي دلالت کوونکی علامان الذهاب والخروج، معنا د ذهاب به پکې د تلو، او معنا د وتو به پکې د تلو د وتو. ښه لاندې یو څو مثالونه محشي لیکلي. نفره څه؟ نفره. نو قرآن شریف کې راځي فنفروا ثبات. اپیسه فنفروا څه معنا ده؟ اوځئ او ځئ. نو نفر کې معنا ده، او نفر ته نفر ځکه وایي څونه پرایه چې دی موزي او ځي که نه. ورپسې لفظ راوړی نفا ینفي، نفي ویلی کېږي. وي دا سیز نپي که، نپي که معنا دا تی لرې که، دا تی اوباسه. نو تلو معنا پکې راغله. ورپسې نفع نفوذ ویلی کېږي. یو سیس کې اپیسه ورننوتل، نو ذهاب معنا پکې راغله. ورپسې نفخه لیکلی څه؟ نو نفخه پوکي ته ویلی کېږي. نو پوکي څه مطلب؟ د خولې نه هوا بار رایستل، او ذهاب معنا پکې راغله که نفخه یې ورکړی. بیا نفس ورکړی څه؟ نو نفس اپیسه سا اغستو ته وي که نه، نو سا چې ته اخلې نو بیا به یې راوباسې چې راوی باسې، نو معنا د ذهاب پکې ده که نه. نفس یې ورکړی من شر النفاسات، پوکې نی پوکې کې معنا د تلو ده که. بس ګرده ګرده چې څوره الفاظ ګورې، خو چې دې کې سي تاسو پوه شولئ؟ خدا خبره خو د لفظ اوس تا ته وایي وظاهر من انفاق ما رزقهم الله. دا آیات کې چې رالل چې دی د هغه مال نه چې مونږ له ورکړي د هغې نه خرج کړي، نو څه کې خرج کړي؟ نو ظاهره دا ده، ظاهره من انفاق ما رزقهم الله، د دې نه ظاهره دا ده چې صرف المال فی سبل الخیر، بس مال د خیر په کارونو د خیر په لارو کې څه کړي. پوهېږئ؟ ځکه دا خو پکې نه دی ویلي چې دلته یې خرج کړي دلته یې خرج کړي. لاندې لیکلي اذ لا دلیل علی التقید، په تقید څه نشته دی دلیل
بس مال د خیر په کارونو کې خرج کی من الفرض او النفل افیسب کدا خرج سی دا فرض یو که نفلی خو چې بس سبل الخير کې د خیر په کارونو کې مار سکی نو ومما او د هغه مال نه رزقناهم چې موږ دی لور کړی ينفقون خرج کی پی سبل الخير پی او فرضا کان او نفلا کستا دا انفاق فرض او کسو کیسه بوشولې پی نو دای اول مطلب ظاهری ومن فسره بالزکات او چا چې د ينفقون تفسیر په زکات سره کړی دی چې دی زکات ورکی پوهیږي نو هغه مقید کړی دی هغه او خاص کړی دی زکات ته صرف اغسته دی نور انفاق ته اوته نو داغي وجه بیانې چې د زکات ته معنی ولې کړي ومن فسره بالزکات نو ذکر افضل انواعه د انفاق چې کوم قسمونه دي په هغه ټولو قسمونو کې افضل قسم هغه زکات ورکول دا حق دی کنه والاصل فيه ذكر افضل انواعه او ذكر الاصل فيه چې کوم پکې اصلي انفاق دی اصلي انفاق خو څه دی زکات ته کنه دا نور خو مکملات دي کستا زکات کې څه نقصان راغلی نه په دې نور سره به دا پوره شي لکه څنګه چې اصل فرض دی په مانځ کې او په نوافل سره تکمیل راځي په نشوره دویمه وجه او خصصه بها چا انفاق خاص کړي دی بها په زکات پورې ځکه چې دلته صلات راغله او صلات او زکات خو دواړه سکرونه دي ښا پوهیږئ نه چې یو ور ذکر شونو بل بخامه خای کنه لاقترانه ځکه دلته اقتران راغله دی بما فاغس پورې هو شقیقتها هو چاغه شقیقه ها د زکات شقیقه د زکات شقیقه صلات ته سره ای اختها اخ من حيث انهما سی لیکلی امان لیکلی ها نګور صلات د په عبادت بدنیو کې مقصودی شولغه او زکات دا دواړه سدي خويندې دي دا خويندې شقیقي زکه وي چې ته به راغلي د صلاتونو زکاتونو د ته خو د تخکاری کنه پوهیږه به خبره باندې وتقديم المفعول به للاهتمام دا مفعول به چې را مخکې شوی دا د اهتمام لپاره مفعول به به کم دی دا مما رزقناهم جار مجرور دا مفعول به غیر صریحی ښه مفعول به او چې جار پکې نه هغه مفعول به صریحی اصل کې د مفعول به خو چون کې تعریف تاسو دا کوي مشتمله على علم المفعولیت چې کوم شي کې د مفعولیت علامه مفعولیت علامه اخو دلته نشته دی ظاهر کې پوهیږي نو چون کې جار دی نو جار مجرور دا مفعول به ها اصل کې جمله تمامیږي د فعل او د فاعل نه د مسند او د مسند الیه نه د دین اخوا چې سرازي نه دی ته فضلیات وایي صورت وایي مفعول به فضله نه جار مجرورم فضله ده ها کلام بغیر دی نه څه دی تام نو مفعول به دا تقدیم للاهتمام دا څه د پاره ها صدا پاره اے سوچ کوا د دې شیزونو قدر کوا دا ما در کړی دی ها دا هغه سنه چې مونږ در کړی دی ها ينفقون دا غینه سکی خرج کی اول محافظه علی رؤوس الآی بلدا چې د آیاتونو سرونه یو شان راشي کدي سی ویلې چې وينفقون مما رزقناهم اول آیات هدل للمتقین په نون سره ختم شوه دي او اخیری آیات یوقنون نون سره عدل تبته رزقناهم کی په میم سره فاصله یورانه لافس وادخال من التبعیضی علیه للکف عن الاسراف المنهی عنه ما تګورې مما یوي دي سیونه چې وما رزقناهم ينفقون بعض دا هغه سنه من تبعیضی ده ندی کی اشاره ده چې د اسراف نه بزان بچ کې ښه دا اسراف ته چې ټول ورکه پويږي خبره باندې لا قرآن شریف کې سره دي لا تبسطها كل البسط پورا ولاس نه کولاوي چې ارسنه ځان خلاص کی پتقعده ملوما محصورا یو به ملوم شي یو به درته چې لکه ځان نه هوې ته پریخي کنه ځان نه هوې ته پریخي کنه اما محصورا خپل بم بیا حضرتونه کوي چې کاش یو لاس خو مې ته پریخي تاسو په شولې به خبره نه ملوما محصورا کیږم او د دې نه مخ کې ولا مغلولة الى عنقك ولا تجعل او دا خطا شو مخه
دا ملومن هغې سره لګي او محصوره دې سره لګي ښه ای لاس تړه ما کني ملوم به بیا هر سړی وایي دا شوم پړق دی دا شوم پړق دی دې 1 روپۍ هم نه ورکړي ښه او څه مه کوه ولا تبسطها که بسط ته وکړو نو بیا خپله حسرت کوي خلک خو به راته څه نه وي خلک به وایي چې لکه ډېر زبردست سړی دی خو بیا به ځان له افسوسونه کوي چې یاره ولکه تاسو نه پوهېږئ خو دا هغه چا دپاره چې د کوم سړي توکل کمزوری ښه عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو قصه لیکلې ده حافظ صاحب فتح الرباني کې وی مرید ورسره ناست نو چا آواز وکړه سوال یې وکړه جیلاني صاحب ورته وی دغلته څه دي دا وله ورکړه هګۍ وې نو هغه 9 ورکړلې یوه یې ترې پرېښودله یوه یې پرېښودله خیال یې دا و چې دا به زمونږ په کار شي او دغه به روژه وه جیلاني صاحب نه دغه دی دا اوس لږ ساعت پس بیا آواز وکړو چا او څه یې راوړل چې راوړل جو جیلانی رحمت الله علیه ورته وی شماره چې وی شمارلې پیسې هغه 90 وي تا ته پرېښې وي ما ته یوه پرېښې وه وختي نو پیدا دې وکړه که نقصان دې وکړو ښه چې یوه دې نه وی پرېښه اوس خو به 100 بټه 100 و که نه 100 نمبر یې بټې اخیستی او اوس تا دې 100 واخیستې پیدا دې وکړه که نقصان دې وکړو یو خو داسې توکل یې ښه چې ښه کلک یقین یې چې دوره مې ورکړه دوره به راکي اوس پوهېږئ او چې نه دوره نه نه بیا به بیا محصور یې افسوسونه به کوي نه چې یاره داسې دا لوی خلق یې ښه شیخ زکریا رحمت الله علیه قصه لیکلې ده حافظ صاحب جنید بغدادي صاحب له یو کس راغی او ورته یې ویل چې دا دوره دیناره دي دا واله او لنګر کې خرچ کړه بیا هغه ورته ویل چې ځان له استعمال کړه زما ضرورت نشته دی جو هغه ورسره دغه شروع کړو نه وي تاسو به هلې نو بیا ورته وی هسې ستا د مال شوق شته دی جنید بغدادي صاحب ورته وی چې زما مال سیوا شي نو هغه وی ولې نه دا شوق خو مې شته دی نو وی زما خو نشته دی نو ته زما نه زیات محتاج یې ته یې ځان نه واله ځکه ته خو وایي چې سیوا شوې زما خو دا سوچ نشته دی نو ته زما نه ښه فقیر یې ته یې واله په خپله باندې نو یو داسې دی ته خلق رسېدلي ښه چې ته یې واله ښه او مونږ خو وایو زه به یې والم پوه شوې په خبره تا منکی د اسراف نه هغه اسراف المنهي عنه چې د هغې نه نهي راغلی لا تسرفو لا ويحتمل حافظ صاحب هغه وظاهرو دا ويحتمل ان يراد به الانفاق من جميع المعاون تعالی خدای څومره معونتونه درکړي دي څوره احسانات تر سره خدای کړي دي د هر احسان نه خرچه وکړه ومما کما من الفاظ العموم دی کنه هر هغه شی چې تعالی خدای درکړی دی د هغې نه څه خرچ وکړه د هغې نه التي آتاهم الله هغه چې خدای دې خلقو له ورکړي من النعم الظاهره والباطنه تا سره څه صلاحیتونه دي د خدای د طرف نه نعمت دی او بل له ورکولی کېږي نو ورکه خرچ او يؤيده وددي يحتمل تأييد کی قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان علما لا يقال به کوم علم چې خلق ته نه بیانېږي کوم علم چې خلق ته نه ویل کېږي کا کنز د دې مثال د هغه خزانه دی لا ينفق منه چې دا غي نه سن کی کویګه خبره باندې خو صرف دوړو منځ کې فرق دی چې خزانه ختمیږي او علم سیوا کېږي په خرچ کولو سره په خرچ کولو سیوا کېږي او خزانه هغه هم نه ختمیږي خو چې سوچ وکړي پوهېږه خبره باندې هغه هم چې ته یوه ورکوې او لس درکېږي دا به ختمیږي سیوا کېږي رابیسې خو زمونږ خو سوچ دا بل شان دی که نه نظر واږو هغه د اخلاص نه شوې دا خلاصې نه دا اخلاص ته لاړلې اوس خالصې شولې ویلیه ذهب من قال او دې ته تله کړي دي دې تعمیم الانفاق ته هغه چا چې قول یې کړی دی حافظ صاحب تصوف والا معنا کې ومما خصصناهم
د رزقنا کې معنا موږ د رزق تخصیص شی بالحيوان لیکلی وګنه نو ومما خصصناهم او د هغه سنه چې موږ په دې خاص کړی دي هغه ما خصصناهم به سدي من انوار المعرفه چې هغه د معرفت انوارات دي نو ينفقون ما نه يفيزون نور خلق تم پیز ورکی نور خلق تم نو مما رزقناهم ينفقون کې څه ته اشاره شوله علم هم خلق تور کی چې ور سره ده روحاني علم هم خلق تور کی چې ور سره ده معنی هر څور هغه حدیث مبارک نبی علیہ السلام له صحابي راغی د خیرونو ته پوست کی د نیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې سره احسان وک وی کني را سره وی تا سره بس کسبي هغه کسب هغه ته وخیا هغه کسب نو خستانه ایزده کوجو هغه ته فائدہ میلاو شو ځان له ډېر شي پیسې ګټ وی کدام نشم کوله نه اخر کې ورته فرمایي چې چاته سوایا ما د شر او ناکاره خبرې دا هغه ته پیدا میلاو شو لا بل سړي ته ستاره طرف ورته نقصان نه رسید څه مطلب بل ته فائدہ را سوا خیر الناس من ينفع الناس دغه نفع عامه ده چې په هر شکل کې کده علم شکل کې اخلاق شکل کې او څه شکل کې مال شکل کې ضروري خو نه ده کنه زکله کله طالبانو ته مو خلق ته وایم چې دا په دې موټر سایکل را روان یې کنه نو تش را روان یې نو څوک راخي جوای ښه یو حدیث مبارک کې خودی ته بیوت الشیاطین ویلي شوی دي چې دا د شیطانانو کورونه چې تش سیټ ته سره خالی او ته بګي आवाज روانه ها دا ابو هريره سے روایت ته چې ابل الشیاطین به موجود شي چې یو اوخ ډک روان دی بل پسې شاته لستش روان دی ښا دا ابل الشیاطین دی نو اوس سیارات الشیاطین دي کنه دا موټر چې یو کویګه به خبره باندې نو دا مسلې خلکو ته بیانوي چې ډک ډک بیا ښا نو تاسو مده نو دا ورځ څوک 100 روپیا ورکولې شي صدقه روزانه نشي ورکولې او چې تر روزانه تور سره راځي او یو کس راوخی دی الله تعالی نسل دی ورکړي کنه سل خو ضروري نه چې دا غسل لی ها نو دا سلسل چې تر روزانه ورکې نو څو شو 3000 روپیا نو چې دې طرف هم ورکې نشپږ روپیا شو ها نو ستا کارو شو شپږ در باندې ستا د تګ را تک کارو مو شو به شپږ در ستا خیر مو شو دې ځان نه دې غیله خپل فائدہ مو کو نه شو تاسو وایي چې شپږ در روپیا په